نو اوس راځو مونږه صرف کبیر لا. نو د فعل ماضی معلوم گردان دی ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. او دا خبره به هم مونږه یا ساتو او دا خبره مخکې هم مونږه په معلم الصرف په دروسو کې په تفصیل سره ذکر کړی دا چې د ثلاثي مجرد د فعل ماضی معلوم کم گردانونه دي نو هغه په درې وزنونو باندې راځي: فعلا، فاعلا او فعلا. یعنی په عین کلمه باندې کله به زبر وي، کله به زیر وي، کله به پیش وي. په دې درې وزنونو باندې راځي. نو چې دا درې گردانونه موږ ته یاد وي: فعلا لکه ضربا چې د ضربا گردان موږ ته یاد وي، فعلا لکه سمعا نو چې سمعا گردان موږ صحیح یاد کو نو د په دې وزن چې څونه گردانونه ټول به موږ ته یاد وي. او فعلا لکه کرما شرفا. او چې کم ماضی مجهول له نو هغه صرف په یو وزن باندې راځي، فعله په وزن. نو چې یو مونږه د فعله گردان یاد کو نو ټول گردانونه مونږ ته یاد شي: زوربا، سمعا، نصرا، کرما، فتحا وغیره وغیره. بل اهم خبره دلته دا ده چې ضربنا په دې کې دوه قوانین جاری کیږي. ضربنا دا په اصل کې دی ضربتنا، ضربتنا دبانا رستو تا ده. نو دلته دو د تانیث علامات د یو ځای جمع شول. تا هم د مؤنث علامت دی او د نون مفتوح هم د مؤنث علامت دی. دا قانون دی چې په فعل کې دو د تانیث علامات یو ځای جمع کېدل دا ناجایز دی. لہذا د لومبۍ تا دا ته مونږه حذف کړه نو د ضربتنا نه جوړ شو ضربانا، ضربانا. نو سلور حرکات یو ځای جمع شول او سلور مسلسل حرکات یو ځای جمع کېدل دا هم ناجایز دي. لہذا دا با دا مونږه ساکن کړه نو ضرب نه جوړ شو. نو دا قانون دا د فعل ماضی په جمع مؤنث غایب په ټولو صيغو کې جاری کیږي. یعنی سمعنا دا په اصل کې او سمعتنا، نصورنا دا په اصل کې او نصورتنا، فتحنا دا په اصل کې او فتحتنا. او بیا چې کله لا تاسو مونږه وګرځو نو بیا سلور حرکات یو ځای جمع کیږي. نو دغه با بیا مونږه ساکن کړه نو دغه قانون دا به مونږه بیا نه جاری کو خو چې دا زمونږه په ذهن کې وي. فعل ماضی مجهول: ضربا ضربا، ضربو ضربت، ضربتا ضربنا، ضربت ضربتما، ضربتم ضربتی، ضربتما ضربتن، ضربتو ضربنا. په دې ټول صيغو کې د ماضی مجهول قانون دا جاری شوی دی. او ماضی مجهول قانون دا چې کله مونږه د فعل ماضی معلوم نه ماضی مجهول جوړو نو د فعل ماضی معلوم کم اخرنی حرف دی دا به مونږه په خپل حالت باندې پرېږدو. او د اخرنی حرف نه زمون مراد د فعل ماضی معلوم چې کوم لومبۍ صيغه ده نو پاغه کې چې کوم حرف دی نو اقته اخرنی حرف مراد دی. د اخرنی حرف نه مراد زمونږه د فعل ماضی په گردان کې کوم لومبۍ صيغه ده دغه په اخر کې چې کوم حرف دی نو دغه حرف دی مراد وي. نو دغه اخرنی حرف دا به مونږه په خپل حالت باندې پرېږدو. تدین مخکې حرف کچری مکسور نوی نو هغه به مونږه مکسور کو یعنی کسره به ولور کو. تدین علاوه چې سونه متحرک حروف دي نو هغه به مونږه ضمه ورکو. د مونږ سره به د فعل ماضی معلوم نه فعل ماضی مجهول جوړ شي. اخرنی حرف په خپل حالت باندې پرېږدو. د اخر نه مخکې حرف لبا کسره ورکو. تدین علاوه چې سونه متحرک حروف دي یعنی که زبر دی او که پیش دی نو دغه زبر، که زبر دی او که زیر دی نو دا به مونږه په پیش سره بدل کو. او ساکن حروف دا به هم مونږه په خپل حالت باندې پرېږدو. مثلا ضربه نه مونږه مجهول جوړو نو با مونږه په خپل حالت باندې پرېښودله. کما را ده نو دې له مونږه کسره ورکړه. تدین علاوه یو متحرک حرف دی ضاد په دې باندې زبر دی نو دغه زبر د مونږ په پیش سره بدل کو نو ضربه نه ضربه شو. دغه شانتي ضربا نو تدین بشي ضربا، د ضربونه بشي ضربو. نو په دې کې اخرنی حرف با ده وو نه دی بلکې با ده ځکه چې مونږ ویلو چې د اخرنی حرف نه زمونږ مراد د فعل ماضی په لومبۍ صيغه کې چې کوم حرف دی نو هغه دی او هغه باو.
نو بابا مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو، را له به کسره ورکو او دواد له به ضمه ورکو، نو د ضربونه به شي ضربو. نو ضربه ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. فعل مضارع معلوم یضربو یضربانی یضربونا تضربو تضربانی یضربنا تضربو تضربانی تضربونا تضربینا تضربانی تضربنا اضربو نضربو. دا خبره هم مونږ په معلم الصرف کې په تفصیل سره ذکر کړی و چې د فعل مضارع معلوم کم گردانونه دي د ثلاثي مجرد نه، نو هغه په درې وزنونو باندې راځي. یو یفعلو، یفعلو او یفعلو. په عین کلمه باندې فتحه، په عین کلمه باندې کسره او په عین کلمه باندې ضمه. نو چې دا درې گردانونه دا مونږه صحیح یاد کو. یفعلو مثال له یضربو، د یفعلو د یفتحو او د یفعلو د ینصرو. او کم مجهول له نو هغه صرف په یو وزن باندې راځي، یفعلو په وزن، ينصرو يضربو يكرم ينصرو يفتحو يسمعو، نو ټول یو شانتی دي. بل دا چې کوم د مضارع معلوم دا گردان دی، نو په صحیح کې 15 صيغې داسې دي چې د هغې په آخر کې پیش راځي. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او جمع متکلم، لکه یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو. او و صيغې داسې دي چې د هغې په آخر کې و صيغې داسې دي چې په هغې کې نون اعرابي دی، په هغې کې څلور د تثنیې دي، لکه یضربانې تضربانې تضربانې تضربانې. او دوه پکې د جمع مذکر صيغې دي، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، یضربونه او تضربونه. او یو د واحد مؤنث حاضر صيغه ده تضربینه. نو د دې و صيغو په آخر کې نون اعرابي دی. او کومې دوه صيغې دي نو د هغې په آخر کې چې کوم نون دی نو دغه نون د جمع مؤنثو ته وایي، او دغه مبني صيغې دي د دې نه دا نون د چرته هم نه غورځېږي. یو جمع مؤنث غائب دی، بل جمع مؤنث حاضر دی، یضربنه او تضربنه. فعل مضارع مجهول یضربو یضربانی یضربونا تضربو تضربانی یضربنا تضربو تضربانی تضربونا تضربینا تضربانی تضربنا اضربو نضربو. د مضارع مجهول د هغې د جوړولو اسانه طریقه دا ده چې کم اخرنی حرف دی د مضارع معلوم هغه به مونږه په خپل حالت باندې پرېږدو، او د دې نه مخکې حرف دی له به مونږه فتحه ورکو، که د مخکې نه پې فتحه نه وه. او کم علامت د مضارع دی نو دی له به هم که ضمه پې نه وه نو مونږ به وله ضمه ورکو. نو دو تبدیلی به کوو مونږه په مضارع معلوم کې. اخر نه مخکې حرف له به مونږه فتحه ورکو، او علامت د مضارع له به مونږه پیش ورکو که چرې پیش پې نه وي. نو د مضارع مجهول مونږ سره دو علامت د مضارع مجهول د پیژندلو نښه مونږ سره دا ده که چرې دا دوه نښې پکې په یو وخت کې موجود وي، علامت د مضارع مفتوح او د آخر نه مخکې حرف باندې فتحه، نو دا به مضارع مجهول وي. او که په دې دوه نښو کې یو و بله پکې نه وه نو هغه به مجهول نه وي بلکې معلوم به وي، لکه یکرمو. نو په دې کې علامت د مضارع اگر چې مضموم دی خو د آخر نه مخکې کسره ده نو دا مضارع معلوم دی. او دغه شانتي یفتحو، نو دلته اگر چې د آخر نه مخکې حرف مفتوح دی خو کم علامت د مضارع دی نو دا مضموم نه دی. نو د مضارع مجهول د پیژندلو نښه دا ده که چرې علامت د مضارع مضمومو او د آخر نه مخکې حرف مفتوحو نو دغه به مضارع مجهول وي، او که دا دواړه نښې پکې نه وي، یو و بله نه وه، نو دا به مضارع معلوم وي. بیا تدین بعد د اسم فاعل گردان دی، ضاربون ضاربانی ضاربون ضربتون ضراب ضرب ضرب ضرباء ضربان ضراب ضروب اضراب، ضاربتون ضاربتانی ضاربات ضوارب ضرب زویرب او زویربتون. په دې کې د اسم فاعل کمې مشهورې صیغې دي نو هغه شپږ دي، او هغه دا دي ضاربون ضاربانی ضاربون ضاربتون ضاربتانی او ضارباتون. تدین علاوه د ضاربون ضاربانی ضاربون اخو چې دا کمی صیغې دي، ضربتون ضرابون ضربون ضربون ضرباء ضربان ضرابون ضروب او اضرابون. دا د جمع مذکر مکسر صیغې دي. دا ضاربون دا جمع مذکر سالم دی،
یعنی په دې کې کم د واحد وزن دی ضاربون دا پکې روغ دی د ضاربون دا وزن دا پکې روغ دی بلکې تدې په آخر کې صرف د واو او د نون اضافه شوی ده نو دې ته جمع مذکر سالم وي او د اخو کمی صيغې دي ضرباتون ضراب ضرب ضرب ضرباء ضربان ضراب ضروب اضراب دا هم د ضاربون جمع دي لیکن دې جمع ته جمع مکسر وي ځکه چې په دې کې د واحد وزن دا مات شوی دی د ضاربون دا کومه صيغه ده دا پکې ماته شوی ده بیا د ضارباتون ضاربتان ضارباتون دا د اسم فاعل د مؤنث مشهوري صيغې دي او دا زوارب او ضربون دا جمع مؤنث مکسر دی او زویربون دا واحد مذکر مصغر دی او زویربتون واحد مؤنث مصغر دی نو چې دا یو ګردان مونږ یاد کو نو ان شاء الله دا نور ګردانونه هم یادول دا بیا آسان دي او دا خبره مخکې مونږ ذکر کړی و چې کم د ثلاثي مجرد اسم فاعل له نو دا هغه به د فاعلون په وزن راځي یعنی دا کم شپږ وانه ابواب دي نو هغه مشهوري صيغه به دا راځي ضارب د فاعل فاعلان فاعلون فاعله فاعلتان فاعلات په دې وزن باندې بوي اوس راځو مونږه اسم مفعول له اسم مفعول کردان مضروب مضروبان مضروبون مضروبه مضروبتان مضروبات نو دا د اسم مفعول مشهوري صيغه دي د اسم مفعول مشهوري صيغه دي دا درې د مذکر دي او دا درې د مؤنث دي او دا کم مزاریب دي نو دا جمع مکسر مشترک صيغه ده د مذکر د پاره هم استعماليږي او د مؤنث د پاره هم استعماليږي او مزيریب واحد مذکر مصغر او مزيریبه واحد مؤنث مصغر او په دې کې هم د اسم مفعول والا قانون جاری شوی دی مونږ دا ویلو چې د ثلاثي مجرد کم اسم مفعول له نو هغه به د مفعول په وزن باندې راځي دغه ټول ګردانونه به یو شانتي مضروب مضروبان مضروبون مضروبات مضروبتان مضروبات هم په دغه وزن باندې منصور ګردانم دی د مفتوح هم دی او د مسموع وغيره هم دي دې پسې ګردان دي فعل مستقبل معلوم مؤکد بالام تاکید ونون تاکید ثقيله یو د لام تاکید او بل د لام امر نو لام تاکید دا مفتوح وي او لام امر دا مکسور وي او چې کله لام تاکید په فعل مضارع باندې داخل شي او په اخر کې نون تاکید د ثقيله او د خفيفه ولګي نو دا فعل مضارع دا د استقبال یعنی د راتلونکي زمانه سره خاص کوي نو تدې کردان دي لا یضربن لا یضربان لا یضربن لا تضربن لا تضربان لا یضربنان لا تضربن لا تضربان لا تضربن لا تضربن لا تضربان لا تضربنان لا ازربن لا نضربن په نون تاکید ثقيله او په خفيفه باندې تفصيلي دروس مونږه په معلم الصرف کې کړیو خو دلته مونږه صرف خلاصه ذکر کوو چې نون تاکید ثقيله دا نون مشدد دوي او نون خفيفه دا نون ساکن توي بیا نون تاکید ثقيله دا د فعل مضارع په ټولو صيغو کې راځي او نون تاکید خفيفه دا په اتو صيغو کې راځي یعنی د ثقيله په کومو صيغو کې چې الف وي نو د هغه صيغو نه خفيفه دا ناراضي بل دا چې کله په مضارع کې مونږه نون تاکید د ثقيله ولګو نو چې کمی 15 صيغو په اخر کې پیش ته نو دغه پیش دا به مونږه په زبر سره بدلو یعنی لا یضربن لا تضربن لا تضربن لا ازربن لا نضربن او بکم وو صيغو کې چې نون اعرابي دي دغه نون اعرابي د بغرزي کې البته د جمع مذکر غائب او د جمع مذکر حاضر د صيغونه با د نون اعرابي سره سره وو به هم غرزيږي او د واحد مؤنث حاضر د صيغینه با یا غرزيږي او بل دا نه به هم مونږه یا ساتو چې کله د نون تاکید ثقيله یا د خفيفین مخ کې حرف باندې ضمه و نو دا به د جمع صيغه وي
که بیا به شروع کې یا وه نو جمع مذکر غایب، او که به شروع کې تا وه نو جمع مذکر حاضر. نو لیضربن دا د جمع مذکر غایب صیغه ده، او لتضربن دا د جمع مذکر حاضر صیغه ده. او کچری د نون تاکید ثقیلی یا د خفیفین مخکې حرف باندې زیرو نو هغه به د واحد مؤنث حاضر صیغه وي، لکه لتضربن او لتضربن. او چې کومې دوه صیغې دي نو هغه خو مبني دي، هغه به په خپل حالت باندې وي، خو چې کله مونږ هغې سره د ثقیلي نون ولګو نو چونکې درې نونونه راځي نو په منځ کې به مونږ بیا الف فاصل لګو. نو دا نان کم لفظ راځي نو دا به د جمع مؤنث صیغه وي، که بیا به شروع کې یا وي نو جمع مؤنث غایب لکه لیضربنان، او که به شروع کې تا وه نو جمع مؤنث حاضر صیغه لکه لتضربنان. نو دا خبرې دا به بار بار په اخو ګردانونو کې راځي، هلته به بیا مونږ ته دې ذکر نه کوو، نو چې په دې ځای کې به مونږ ځان پوه کړو. لا یضربن لا یضربان لا یضربن لتضربن لتضربان لا یضربنان لتضربن لتضربان لتضربن لتضربن لتضربان لتضربنان لاضربن لنضربن. وس د لام تاکید بانون تاکید ثقیلینا د مجهول گردان، د مجهول گردان هو بهو د معلوم گردان بشانتی دی، خو فرق پکې دا دی چې کم علامت د مضارع دی نو هغه په معلوم کې مفتوح دی دلته مضموم بوي، او کم را ده یعنی اخیر نه مخکې حرف د با نه مخکې چې کم حرف دی نو هغې کې مکسور دلته به مفتوح وي، نو هلته لیضربن او دلته به لیضربن وي، نو هم دغه فرق دی، نور فرق پکې نشته دی. لیضربن لیضربان لیضربن لتضربن لتضربان لیضربنان لتضربن لتضربان لتضربن لتضربن لتضربان لتضربنان لاضربن او لنضربن. وس د خفیفی گردان دی، د معلوم نه د خفیفی گردان دی. نو دا خبره مونږ وکړه چې خفیفه د هغې صیغو نه نه راځي په کوم کې چې الف راځي په ثقیله کې، نو هغه شپږ صیغې وي، یعنې څلور د تثنیې به ترې مونږ لرې کړو، او د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر صیغه ته دې شپږو صیغو نه د خفیفي صیغې نه راځي، نو د خفیفي صیغې مونږ سره اته پاتې شوي، نو هغه کومې دي؟ لیضربن لیضربون لتضربن لتضربن لتضربون لتضربین لاضربن او لنضربن. او اوس د مجهول نو په دې کې هم دغه فرق دی، علامت د مضارع به پکې مونږ مضموم کو، او کومه را ده نو دې له به فتحه ورکو، نور د لیضربن د ګردان به شانتې دی. لیضربن لیضربون لتضربن لتضربن لتضربون لتضربین لاضربن او لنضربن. نفی جهد بلم کله چې په مضارع باندې لم داخل شي نو دیتا نفی جهد بلم وي، دا معنوي عمل هم کوي او لفظي عمل هم کوي. معنوي عمل دا دی چې دا په مضارع کې مضارع د ماضي منفي په معنا باندې کوي. د لم یضرب معنا دا ده چې هغې وال نه دي کړي، یعنی په تېره شوي زمانه کې وال نه دي کړي. او لفظي عمل دا دی چې د مضارع په کومو پنځو صیغو کې پیش دی نو دغه پیش لبا جزم ورکوي، په کومو وو صیغو کې نون اعرابي دی هغه نون اعرابي به ترې غورځوي، او د دوه صیغې دا په خپل حالت باندې وي. نو ګردان دی لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربنا لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضربی لم تضربا لم تضربنا لم اضرب او لم نضرب. د مجهول ګردان هم دغه شانتې دی، خو فرق پکې دا دی علامت د مضارع له به مونږ ضمه ورکو، او د را د کسره دا به مونږ په فتحې سره بدل کړو. نو شي به لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربنا لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضربی لم تضربا لم تضربنا لم اضرب لم نضرب. نو دغه پنځه صیغې اووه صیغې او دوه صیغې چې دا مونږ ته یاد وي. فعل نفي معلوم یو د نفي او بل د نهي. د نفي معنی دا چې دا کار نه دی شوی، او نهي باندې د یو کار نه منع کول، لکه زه وایم چې لا تضرب ته وال مه کوه، او د لا تضربو معنی دا چې ته وال نه کوې. نو دواړو په معنی کې هم فرق دی او په لفظي عمل کې هم فرق دی. کم لای نهي ده نو هغه د لم په شانتې عمل کوي، او کومه لای نفي ده نو هغه په مضارع کې لفظي عمل نه کوي. څنګه چې د مضارع عام ګردانو نو دغه شان دي ګردان به وسوي، خو صرف مونږ وای په شروع کې لفظ لا راوړو، نو ګردان بشي
لا يضرب لا يضربان لا يضربون، لا تضرب لا تضربان لا يضربن، لا تضرب لا تضربان لا تضربون، لا تضربين لا تضربان لا تضربن، لا أضرب لا نضرب. او مجهول لا يضرب لا يضربان لا يضربون تر د اخیره پوری. اوس فعل نفي معلوم مؤکد بلن ناسبه. لن چې کله په مضارع باندې داخل شي نو مضارع په مضارع کې خو یو د نفي معنی پیدا کوي، بل د استقبال سره خاص کوي، او په استقبال کې په نفي کې تاکید هم پیدا کوي. او لفظي عمل دا دی چې د کومو 5 صيغو په اخر کې پیش ته نو دغه پیش د له زبر ور کوي، د وو صيغو نه نون اعرابي غورځي، او په 2 صيغو کې عمل نه کوي. نو د لن او د لم عمل لفظي یو شان دي، خو فرق په 5 صيغو کې دی. 5 صيغو له لم جزم ور کوي او لن ولا نصب ور کوي. نور څنګه چې د وو صيغو نه لم نون اعرابي غورځي نو لن ته هم نون اعرابي غورځي، او څنګه چې په 2 صيغو کې لم عمل نه کوي د قشانت لن پکې هم عمل نه کوي. نو 5 صيغې بشي ل يضرب لن تضرب لن تضرب لن اضرب او لن نضرب. او وصيغې ل يضرب لن تضرب لن تضرب لن تضرب ل يضرب لن تضرب او لن تضرب. او 2 صيغې ل يضربنا او لن تضربنا. نو پورا غدانې لیکل دي په ترتیب سره ل يضرب ل يضرب ل يضرب لن تضرب لن تضرب ل يضربنا لن تضرب لن تضرب تر د اخیره پورې. فعل نفي مجهول مؤکد بالن ناسبه بالکل دقه د معلوم بشان دي گردان دي، خو فرق پکې داري علامت د مضارع له موږ ضمه ورکو او کما اراده د له فتح ورکو. لا يضرب لا يضرب لا يضرب لن تضرب لن تضرب لا يضربنا لن تضرب لن تضرب لن تضرب لن تضربي لن تضرب لن تضربنا لن اضرب او لن نضرب. ان شاء الله تعالی آینده درس کې به مونږه د فعل امر حاضر معلوم کم گردان دي او تدین اخو نور کم گردانونه دي. نو دا گردانونه دا به ان شاء الله مونږ ذکر کوو، کم اهم قوانین دي نو دا قوانین دا به پکې هم مونږ جاری کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.